راجل معنی پیدل روانی مسکوا پیدل روانی مسکوا پیدل روانی مسکوا تاسو کوئی شوابه اور علمانی وی زما پن ایمان دا خبر دا وانت تعلمو اذا سبتا ظاهر دا استری ما شافی دا سرو لکه چه قومو خو مخی تیر شد نزل تا رجال نمراسده و روانه کی تیر اکته دا خبر خوٹک ندا دیور میسور لا يسقل المعصور وما لا يدرك لا يترك یو ساعت فهم نشی مندله نو تبه پریده لیکن پدی وقت بخاری بیا راواروا او امام بخاری رحمه الله نقل کړي ابن کثیر ګوره چې نبی رسول الله ورستو بای صحابه کرام منځونه پرې خو دي په احزاب کې څنګه منځ پرې خو نو چې په پیدل ماري پترو کې ممکن وړي نه کو ابو موسی الاشعری استر فتح کاو نو الته موږ نه لري او ورسته پرې خو دي عادت هم دا خبرې کوي نو ولې نه کول مکروه خبره کوي او ځای خبره کوي هغه بل ډلوي چې په دې وخت کې لازم شي نه و ځکه دې چې نه لازم کو بخاری کوئی لازم کو نو دا هم پکې یو مسله ده هغه وی پر رجالن پیدل موږ کوا او رکبانه په صلی موږ کوا وقال البخاري باب الصلاه حضرت هنا هذا حسن الدستور عند ذات الفرد واشتر الشعار وهذا البخاري ثم استشهد على ذلك الى اخره جاء رازي والجهود الاخلافي والصلاه هو بلا صفه التي نو مشروط هذا قضيه وانما مشروط واما مكروه لو زائل البخاري فيجبنا مشروط صلاه الخوف دي مكي شيء دا منافي دي جواز نه بار تقدير دوار مسئله شته زمون په ایمان چې حناف مسلکه پر رجال فخفوا ولا اقدام باندې پروانګي کې من دې په عربي کې سوې مصایفه تروها بسم الله الله اکبر سبحانك اللهم الحمد لله رب العالمين داسې باندې ودرېګه فرجان پیدل موضوع کوي او رکبانه سوال سره نو پیدل چې موږ کېنه په اشارو باندې با جماعت کې دي شي په سوال باندې امام محمد وي ته رسول سور شه بل سوال سور شما او موږ کې دي شي خو ابو حنیفه ابو یوسف وي نه په سوال سواری نماز وکړي اګه په دو سوال سواری اتحاد د مکان نشته مون نشي کېږي فاذا انتم کله چې دي خطر شوي فذكر الله نیت کې الله لرا كما علمكم لك سنت الله تاسو دې دې پروانه کې مکوا پېښاوي مکوا ما لم تكونوا تعلمون هاي تاسو خبر نه وي بیا خپل خبركم زمونږونه درولانو نوای وعلمك ما لم تكن تعلم کلمه د معامله پیغمبر تعالی ټول خبر خود لي ما لم تكن تعلم جواب دري كما علمكم ما ټول خبره تاسو خبر نه وي موږ هم ټول عالم الغيب یو فما هو جوابك وهو جوابي کته دلته مراد نیو دي دي نه تبور دي پیغمبر خو دې پر غل دي او قران خو دې پر بهر تقریر دا ما تاسو سوزین خو دې دا پکې یاد وا والذي توفون منكم ويذرون ازواجا اوس بلا یو سره مرسو خدای پات شو یو کار په انتظار کوي مخکې سلام نشي له اوس یو کار اوس بس کو نفسیت علماء ہدایت منسوخ عبد الله بن زبير حضرت عثمان بن عفان تاسو کې چې منسوخ نه تاسو ولې کړی دی اوراره منها خبر نشو بدله ولا چې پیغمبر خدا کړی دا په زمانه کې څنګه شي بدو بس توقف دی مکو منسوخ التلاوت نه منسوخ الحكم شو هغه په داسې امام ابن تیمیه رحمه الله مجاهد هغه بل تفریق هغه سلور میاشتې او لسره دی عیدت او سلور میاشتو نما سوا سوت پارشوی اتو نو دا اتونا لس نور کٹ کا نو دا شل رضی او میاشتی چیین دا پا کسا شو وسیعت شو تطبیق دا شو نو دا پا کشاوی دی امام نتیمیه مجاہد نو دا سی ہوا اس نور خبری کو آقا کسان چی وفات سوی پتا سوکی او فرید خزی وصية لأزواجهم فليوصوا وصية يا يوصون وصية يا كتب الله يا ألزموا وصية وصية دخل خلق فار وصية اکڑی او وصية سرے نو دا وصية سرے متاع دا وصية سرے بمتاعين فپایدا غسل من الحل ترکار پوری دا کار پوری بداخت پدی کور کی غیر اخراج پدا حالت کی چی استرکی بدا کور نو دا وصیت شو دا مخکنی خبره سوک چوی داوی
پوخاوه دا حکم منسوخ شو کته چې منسوخ شو ورسته پکار دانو بلکې ورسته هغه بل پکار ہوتے دا منسوخ ته پکار دا ناسخ شي موږ ترتیب التلاوت ځان شه دي ترتیب النزول په نزول کې دا مخکینه دي په تلاوت کې ورسته دي او کله ابن تیمیه خبرې کوي د مجاهد نو دا پکې وصیت ته هغه پکې حکم شرعي شو دا نه پس سکونه ساقط نه کنه حنا په ساقط ده ځکه چې خاون په مال کې خو میراث د توارث کنه اوس به اخلي شوافی کولای شي بیا به مسیدي شي د خاون پر کور کې چې وصیت کړی وي فین خرجنا وته چې مخکنی زمانه د کال نه پس وته اګه منسوخ شي د څلور مشته پس وته فلا جناح علیکم نشي ګنا پتا سو من شاته خپلونه د مړي توایو فيما فعلنا هغه خبر چې پیدا خدي په انفسین په فلانو کې او معروف ځان خوشبو کوي خسته جامعه غوندي خو معروف په طریقه ګره شرعاً چې کوم شی موقوت د سینې چې په کوڅو کې بغیر یو ځان مستمر کړو چې نه خبرینو او بیا ما تاسو لا جناح علیکم فلا جناح علیهم ونی ځکه چې په موطمان دا لازم دي چې موږ اصلاح کوو والله عزیز حکیم زور او خان حکمت والمطلقات مطلق سوق جوړي دا ټول مطلقو د پاره متعاشته جوړشته نو ولې مطلقات مطلق سوق سعید جبیر شافعی یوجوب شو السوق شوی نشته دي لکه شمالیکان وي دا استحبابي مسالې دي او یا استحبابا متاع علمان پیدا رسل دي خوراک او سکل دي د خاون په کور کې په زمانه د عیدت کې د متاع مراد تمتع جوړلا بلکې خوراک او سکل دي او بالمعروف ومعروف طریقه حق المتقین دقه سواله کوي الله تاسو آیاتونه خپل دې لپاره تاسو کوو شي احکام شرعیه عملیه زمونږه د نکاح او طلاق مبارک دی او زه پوری ختم شو اوس د مولانا سره د پنځپیر په معنا باندې خبر کوم نو سوې jihad دی او دا قبول مصلحات وایا یا تهذیب درج نفس ته ویل شي یا تدبیر منزل ته شاه ولې سفر ته دي ورکه څو احکام دي 15 نو علم الاحکام چې راځي نو د خپل ځان اصلاح د خپل کورنۍ اصلاح د خپل کلی اصلاح دا غنه پس بیا jihad نو علم اوس دا کار کوي چې ګوره په jihad کې ته زه به مړ شمه نو مې غلط خبره مکوه jihad کې سره مړ کیږي نه ګوره لکه خلک روان دي jihad نه پټي نو الله اسیم ورکو نو که په دې jihad کې نبی اخبار دي په jihad کې ورکړو اسیم وسله مړ کړو دا رنګ د خرچي مسلې هم کو نو علم تر دا علم تر مبارک لیکي دا کلمه ترى رؤية بصري او رؤية علمي تالي دليل ترى تالي دليل لم تدخل لم ترى تندري دليل نو همزه تدخل کا نلی دليل نو خام خالي دليل دا پکم مخلا دي چې خبره وي ته خبر شي تالي دليل یا او یا مشهور ده چې دلته تاسو لیدلی دا په څه وخت کې راځي دا خبره ډیره واضحه وي هاي كلمته قد تذكروا لمن تقدم علمه فتكون للتعجب والتقرير والتذكير لمن علم ما يأتيك الأخبار أهل علم إلى الذين أكسانتا خرجوا من ديارهم شبوة دخل الوطن أو دو الطارين من الطاعون طاعون راغل عليه أو يا جهات حكم ده ابن كثير هو جهات حكم نشري مدارك كشته بيزاوي كشته رونماني كشته ده جهاد مسألة فكيم كده ده وطن نو وهم ألوف او دي پزرگونو خلق ألوف ده الجمع ده نو پزرگونو سو کوئی لس زرو سو کوئی زیادو ده دیش زرو سو پاکی نور سلو زر تزر نه زر دا طول سلا پاسا دیش زر پاکی دی شاہ پاکی ده ألوف مانا بلا کن ده ألوف ده ده سلیمین محبتو خود ده ترجمه کمزوری ده او داولی ہوتی حضر الموتی ده ویده یارد مرگ بیا دلته ابن کثیر بیا شروع کو بل مسله شروع کا حدیث کی راوی چې په کوم وطن کې طاعون راشي سبکو دلته یو حدیث عمر فاروق اون د شام ته او د شام حکمران چې کوم دا صفات او تراشن دا وطن په خپل فتح شي مسو فتح شي جنگ به ونشي راشه کنه شرار نه الته طاعون لګیدل عمر تفوس کې سو راغونډ کو مهاجر چاوي سیب زاو چاوي مزه انصار راونو چاوي زاو چاوي مزه مؤتاو طلقات او توحید پته د مکی مسلمانانو هو مزه تاریخ عمل شروع عبد الرحمن
نا ابو عبیدہ زید جرح ورته وي امیر المؤمنین الله په فیصلو تخته کې دا الله تقدیر په فیصله کې تخته کې او ورته ابو عبیدہ دا خبر ثانه کړي بل چا کړي نه خبرې کړي او مثال ورته ورکو چې واو غړي چې لري سره او درته یو مېرې پاکي غیا یو بل مېرې پاکي غیا نه ته په کم کې سره کله چې سره الله تقدیر کو دی کی په یو وخت عبد الرحمن دا او پیرا په مخالو او چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په کوم وطن کې توعوني نو ورځي په هم تخته په هم کوي نو خبره ده شي یا رسول الله اموات او توعونه ډیر خلق پکې وفات شوی بهر تقدیر دا د هغه زماني خبر الله وخت هم رشي او چې موږ څنګه د الله لپاره تقدیر ډیر خلق په یو وخت کې مړ او بیا رسو دی الله ژوند دکړو ثم احیاهم دلته یو پیغمبر د حزقی علی السلام دعا وکړه بل چاو شمون وکړه او داغینه پسو الله ژوند دکړو اوس پات شو کته چې لا یذوقون فی الموت الا الموت لا فیذنا یوم مرګي دماغ مرګ طبيعي ته ما او دا مرګ طبيعي او په طریقې د خلق عادت ده چا پکې مرګ په شان د مرګ مجازن خو لیکن اصل کې دا مرګ ان الله ذو فضل الله خوند لو احسان دې په خلقو لكن اکثر شکریا ادا کوي وإذا دي مناسبت ما قبل الرسول هر کله چې الله جل وعلا شنو احکام تکلیفیه راولي دا مشتمل دي پسمانه د احکام او د مطابقه دي اشاره کوي د الله طاقت شته د احیاء او د بعث نو د دې وجنه قیامت کې بدلهم ورکول شي اوس پکې تشجیع ده هر کله چې الله سره مرکول شي د کول شي نو مقاتلو په سبیل الله وجنګي په لار د الله کې قاتلو سورۃ کریمه یو کې حسنه په قران دي د قران د قرب دی د فریق احکام دی ذکر کی روزه حج صلات جهاد ټول بلاشنا طریقه باندې نو سو قاتل فی سبیل الله وجنګي د دین د اپاره او مخوشي ان الله سميع الله ورزن کې دی علیم واقف دی اوس خرج کو من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا دلتا قرطبی کې په ابن کثیر کې ناشنا واقعي ابو الدحداح یو سره او یو سره لګي په مسمت وینا دي دا وګړه ورکړي تل کې لګي ګاونډي لی ورکا او طالب الله شخص او دوه ورې درکې هغه نه ورکا ابو الدحداح یا رسول الله زه ورکم مال برکې او طالب درکې ابو الدحداح او دوه بار دعا مورک الله لا او دوه مورک او یو ورکا نو چې کوم اړه ده ابو ورکا نو ورک لا خذ تویناتي د دحداح مور دا باغ ما الله لا ورکړي دي او سیدا پرېدا او ابو الدحداح چې سومال نشي غره په خپل خبره باندې او دا غینه پس د ماشومان په خله کې کجوري پرې خوري او ته بچو دا کجوري وګرځوي دا الله باندې ورکړي اوس دا پرې دی په خبره پوه شي الله له ورکړي دا هم پکې سناشنا واقعي چې خلق کوي دا طاعون شو او طاعون خبره توکړي او داغینا مخی چې دې کوم خبره کوي د الله تعالی په ورکول او بیا راځي په خلکو په موږ باندې اعتراضونه کوي اوس دا مدحدا خبره کوي حتی دا مدحدا او هي معصیانه په الحقیقه ما تستوي الله پاک ابو الدحدا وایي چې ما ته الله دې قرض واړي منزل دې خو الله او وما خپل د شپږو سو بوټو باغ ورکړ راغی حتی باقرات متحدا پکې ناستو یا متحدا الى البيت روزه ما الله القرض فذلك اشتكس وجوب زي الاسلام جنالي ذاته وفذاك ابي ورسول الله الذي قرض ويأخذ بقرض من فراده او جنت بدنا کوي لذا الله له رکوب رضان لپاره او د خپل بیبي لپاره په دې پوښ ماشومان لپاره الى استراحه ورته بیا راځي هذاك ربي سبل الرشاد الى سبيل الخير والسداد ديني والحائد بالوداد فقد مضى قرض للتناد تاب الله خودنو کړی نی غلار او جدا شو باغنا د محبت سره تیر شوی قرض قیامت پوری اخرته الله على اعتمادي بالتو الى من ولا ارتدادي الله نقرته سره اعتماد دي په خوشي باندې نه احسان دي نو بس کما الا رجاء ذات المعالي فرتهلي بالنفس والاولاد تقبل روان شبچ دي والبر لا شك غير ذلك قدمه المرء الى المعادي مدهدا بهذه مسندار بارك الله في مشترك واجابه بشرك الله بخير وفرح مثلك أدى ما لديه ونصح قد بطأ الله عيالي ومنح بالأجد السوداء والظهر البلح والأرض يسخاء له ما كدح طل ليالي وعليه ما اشترح بيرى من ذغاء ما شما تخرج ما في أفواههم وتنقل ما في أكمام
وقال الصول كسو باقي كم من علق فتاح ودار فياح لأبي الدحدة دير دراني من غلاو دي غطر كورو دي ابو الدحدة پر جنت کی بعد تقدیر دا الله پلاره کې صحابه کرام چې کوي نه سوق دې چې قرض ورکړي الله لرا قرض حسن دا الله پلاره کې چې خرچو کې د سوی الله وي قرض بدل ورکړي او لازمان ورکړي نو ګوا کې قرض ورته کول شي کنه په واقعاتو کې قرض خو نه پرې پوښي عمل کول او د قیامت کې د الله نه بدل غختل او قرضن دا مفعول مطلق شو په حذف زوائد باندې اقرازا او دا مشي مفعول به مقروض حسنا خ رياء وسمات پکې نه فيضاعفو زیات الله پاک خو دې قرض له د پاره سړي اضعافا كثيرا ډېر مثلا لا علم قدرها دلته سپیشکی اخرج احمد المنذر بن ابي حاتم عثمان النهدي مر عبد الله بن ابو هريره چې الله ربانه په لکی په حسنه باندې لسلك حسني دا لسلك حسني بس مور کی دا دغه خبره حج موږ په کال او دا حج بنو ما ابو هريره ملاويكم بلاشم ما طوي فقلت له موي ويسا ما دي نووي تلي پوشه ما به شلک ورکی ويتنيني په قران کې چې منزل لږ کو د کشف من الله باندې الفين سلويخ لك تمر سيدي شي الف حسن سلويخ لك ما چې په حدیث کې مندلي نو شلک من مندلي لسلک من مندلي سلويخ لك مندلي اخذ ما په علم کې نشته کدرز ولا ورکه او ضرب کې رمضان له بحثته لیکن په واقعاتو کې دغه نزيات ما ته نیمه شي والله يقبض الله كمول کوي ويبسط ډیرول کوي دا الله په قبضه کوي وإليه ترجع الله تبسطاس واپس کیږي علم تر الملائكه بني اسرائيل من بعد موسى إذ قال النبي لهم أسلنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال رسيتم يضرب عليكم القتال لا تقاتلوه قالوا وما لنا أن نقاتل في سبيل الله وقد خرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم قالوا تولوا وقريب منهم الله ويب الظالمين وسط جهاد يوبل غري خبر كي نقول جماعات بني إسرائيل بيا خبر ما ألم ترى إذا خبر قليل فلذا قتل دي مشهور ده أما لا ده كول توي ملا أولي شي مشارات اشراف توي ځکه چې هیبت تاوي سیده کوي نو وسه تعاون کوي پس موسی عباس په وخت چې خپل پیغمبر ته ای باس له ملکل مور کار څنګه پاره بادشاہ او بجنګي په لار لازم خلق وای چې مولایان ځان خلق وي او بادشاہ ځان خلق وي دغه پیغمبر با د پیغمبري ځای کې بادشاہ بل کوي دلته اقیم لنا اميرا دا مطلب نه چې بادشاہ بل څوک وي بادشاہ هم ته هم له مشر مکل جنگ دفاره اقیم لنا اميرا دا جنگ دفاره مشر مقرکا نور تاس بخاری دی کدری وی كانت بنو اسرائيل تسوسه الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي وانه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء كما قال رسول الله بخاري ان بني اسرائيل كانت تسوسهم يا كان بني اسرائيل مسلم بخاري دواره دا بنوي چې التبات شهيد بل اباس لنا ملكا مقرك زين دفار مشر يقاتل في سبيل الله وله جنگي گروپ بلار د الله کی قال موسى عليه السلام هل اسيتم خطا شو موسى عليه السلام دی بل څوک دی آیا زیتا هل اسيتم الا تقاتلوا هل پمانه امید آیا امید تاسو زیره تاسو ولګی وله ما تاسو دا مطالعه چې کوم کنه تاسو حالت ما تمارینی چې تاسو خدمات نه وي وبنه چندي کلا ان كتب عليكم قتالوا كپتاو جنگ پاش قالوا غيره ما لنا نسمعني اذن لنا الا نقاتل مرجين الله الذين دپاره وقد خرجنا حالت مواني خرجني بلکې بواعش ته موږ استلشيو دخلوا كلنا دخل زمون فلما كتب القتال هرغه چې فرش باغی باندې جنگ تولوا وقشوا الا قيل منهم مگر لك کسان چې په روایت کې درې سو جالس والله عليم بهم الله واقف ته په دوی باندې دلته مسوي وضع د مظهر پدې د مظهر والله عليم بهم پدې عليم بالظالمين اشاره کوي چې دا ظالمان دي وقال النبي ورتوي پیغمبر ان الله قد بعث لكم طالوت ملكا الله سوس پر طالوت بادشاہ کړو
يدبر امركم وتصدرون عن رأيه في القتال ذا نجل الصبر. نقالوا ان يكون له الملك علينا بخاني مسألة چې مشری بسوک کوي اذا چا غټ ډیروي ډیر کټونوي ډیر بستنې ډیر تلایانی وي په دې پوښه لوی خان او معتبر سره وي اق سره به مشری کوي د غریب سره پکې څه حق دی ښه هغه ما خبره کوي اسرائیل ان يكون له الملك علينا څنګه حکومت صاحب دې پاره ده بمواني ونحن حق بالملك منه امو حق ذلك وحكومه تدنا ذکر چې موږ سبيان مالدار ولم يتصاعد من المال ندرك دلنا فراخي د مال څه شو جواب قالوا لي الله پاک ویلم دغه پیغام ان الله اصطفى عليكم اول خدا الله نابزت کړی الله منتخب کړی چې الله منتخب کین څه پکې خبره کوي دویم وزادو بستن په علم الله ولا پوها ور کړی د پوها د جن پوها د دین پوها د مشرعي پوها والجسم والله ولا بوټي ور کې په جن کې خ بوټي پکاريږي درې خبر شوي والله يتي ملکو بیا که اسمه الله ورکی حکومت چاته جلال دوشي دا پکې بل شو والله واسم عليم الله پراخ فضل والد عليم واقف په نیتمان دلته وای اما اولا ملک امر دار مدار د خبر د الله په انتخاب دی دویم د امور سیاست عمده په امور علم يتمكن من معرفه الامور السياسيه د دین چلول او د دنیا چلول او جسامت بدن ثالثا الله مالک الملك او بیا ورستو دلته پکې مون خبرې کوو وجالوت یوم میلو لیکن دا تاسو معلومه حدیث کې کتلې بخاری مسلم نبی اکرم سے فرمایش الله آدم پیدا کړو نو دیش په ته می دغه غزو او دا غنه په خلک کمی دا پکې میل څنګه جوړ شي بار خلق دې کوي وقال لهم نبيهم وی پیغمبر دی ان آیه ملکه بشک نخاد مشاهده دو د حکومت دو شراب شتا تابوت بکسه ته ویل شي سوګو دا بکسوا پاکه د حضرت موسی علیہ السلام او د حضرت هارون علیہ السلام تبرکات راته دي چې وجن کا او وخت خودو دی وته اعتماد راته پاره باندې سوګو څه وایي دې ځای په کې راځي ته تابوت مراد زړه زړه واپس شي دا پکې ویل شي جوابان او د دې مبارکه سو کوی دا پیغمبران تماثيل پکې او سو کوی نور خبره کوي او فی بقیه فی سکینه من ربکم پدې کې به اطمینان در تاسو دارات له بسبب د اطمینان او دلته سو کوی وقیل ولا بالصحیح پدې کې یو تصویر چې پای کې سو د زبرجد او د یاقوت دا ټول ټیک ولا بالصحیح وبقیه ما ترکا او صحیح سپاره شي دا غیر چې په موسی علی السلام او قران د هارون علی السلام داری د پټکه یا د هغه تخته تحمل الملائکه فرشتي بیروي ابن کثیر چې ګوري نو دی یو بکسوا دی مخکې خوده نو کافرانو کې غلبه بیامون دا وي تختول چې وي تختول نو التبون دی له دې ذاتی کوله نو په ډیرانو کې ورته وجلو کې خوده نو الله په حیوانات باندې آفت راوځي دی لري کول غواړي نو غوایان کې خو لکه څنګه تا سوال د غوایانو غاړي نو هغه کې راوستو پرشتو شړل دی خو راوست دا هم پکې ویل شي او چې کوم د بدل ته ملک ذاتو دلته او کله به ځای خبره کې نو پرشتو به راوي نظر ورته ومرش کتا سو ایماندار فلما فتطالب بالجنود هر کله چې ځان نشو طالوت د فوجانو سره او زما سره باغ سره مرګ کی پدې پوښي چې آبادی شو کړو تاسو پارښتنه نه وي ناغه تاجر چې په تجارت مشغول وي ناغه سړي چې کوژدل کړي وادي یې کړي او نه بل څه مطلب وي مگر ځوان سره وسګار تقریبا 8000 یا 1000 سم شو او موسم د ګرمۍ قال وی دغه طالوت نکدتا پیغمبر څخه خبره کړي نو هم ټیک ده او کدتا الهام شوینو ان الله مفتریکم الله تاسو امتحان کوي بنهارین په والی فلسطین ولا اردن فمن شرب منه چاچس کلو کو داغینا فلیس منی غزما پتابدارانو کې نه ما سره رښتې ومن لم يطعم چاچ ونسکل فانه مني غزمان شاروین نسکی او فمن شرب الا من اغترف غربتا حسره مگر هغه چې ډکی یو چونګو په خپل لاس باندې که طالوت پیغمبر وی او چاویلی وی جو وحی ہوتا شوی دا یا وقت پیغمبر وی اغا بوتا ویلی
مگر که چا ډک یو چون په خپل لاس یو چون راوستو موږ ته چون ورسي غرفتك بيده فشربوا منه نو وسکل دی خلقو د دی نو کمین د ابتداشي نو ټول دا خلای ولا غالمو ته عربی کې کرع او کرع نو خلای ولا ولا اگر لاس سره لګي هم مجازن کې شي شری وسکل دی نه دی مگر لک کسانو هغه کرع ونکلا چونګرا واغستو وسکو فلما جاوزا هر جتیر شهود ہے فلما جاوز تیر شو دال طالوت هود بی نورنا هود دے دا تاکید شو دا ضمیر مرفوع متصل آقا سان چی ماندار مرگی دسرا قالوی لا تقتل اليوم نشتا قتل نفار ننرس بجالوت مقاوی جالوت کیو دجنوب کی اظهار دا کمزوری اکرو دکشی بالدشمن زیاد تے وی آغا سوکو وقیل کانو مئات الفینو 1,00,000 سوکو ادریلکو اس قال وی دا غسره سوکو الذین یظنون آکسان چې خیال ساتي او یظنون من یتيقنون هم ویلاشم او یظنون هم ویلاشم ګمان دا چې الله سره ملاقات کوي غیب زو مضبوط دي انهم ملاقات الله جزا الله سره ملل کم من فئه قلیه ډېر ذلی او جماعت وکي غلبت ورکیږي فئه کثیره په لوی جماعت باندې باذن الله الله په اراده باندې الله د صبر کوي سره دی په یو کې ابن کثیر نقل کوي چې خالد بن ولید په جنگونو کې شامل شوی مختلف او کامیاب شوی او جنگونو کې وفات شوی نه دی نو بیا راځي رست روان دي ډېر رست دي ښا علم تل خير من جاري وروينا عن امير الجيوش ومقدم العساكر وحامي حوض الاسلام وسيف الله المسلول العداء ابي سليمان قال الوليد ده سیاق الموت کې حادث شنو پلان کې زیتا او یو اندام زمانه شي مگر پای کې یا د غشي گزار دي یا د نیزي گزار دي یا توري او دا زمرم په خپل فراش باندې لکه خرچ می کما يموت العير فلا نامت ام جناح جمعه د بوزدل ستګ ورو کیږي خپل چې پاجن کې مونږ شوما په دې خفقان کوي 299 صفحه بار تقدیر یو صاحب مانا تاسو ما پکې د اخر ویلو کنه نو ماته یو طالب ویلي د اخر پکې کم دی کړي مې ابن کثیر ور آیا ویلو عبد العزيز سړي تقریر کاو هغه چې 125 جهادونه کړی خالد والله اعلم ما ته پیدا نشتی چاته معلومات دي زما پیدا نشتی کنه او جهادونه 135 نه شي کنه نو کدا چې یو سړي جنگ بل او خالد په خپل ډېر نفس سره او ډېر ډېر جنگونه کړی او دام راځي چې بسم الله په توګه کې خو دی او دام راځي د پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د مخې غالي وخت چې کوم دي چې غالي سر خړلو راځي په دې طرف کې خو او غتا نبی صلی الله علیه وسلم سیف الله دا الله تورا المسلول استلی شوی خبرته کوم دی کې ویلي دي په موته کې جنگ دی مشری بسوک کوي اول با زید کوي که زید شهید شو نو جعفر به کوي که جعفر شهید شو نو عبد الله به کوي بس نو څه نشته هغه درې ونه شهیدان شو خالد په خپل تر اوسه بل چا مشری ورسره او تینی چې اړیو ته مشری نه نزله وسره کې مراشه پیواله خالد په خپل او شد نبی سم فرمایي خالد په خپل ځان مشرک او چې مشر شنو الله ولا فتح ورکړه متبع سيف الله المسلول ده الله ترو بار تقدیر ولما برزول جالوت چې کله پیدا شو جالوت ته پاو د فوجانو پر قال ویلي ربنا افرغ علينا صبر یا الله توي کفو ما صبر خو بندي او پراغ بوت او توینه ډیر صبر نازل او لاول دغه شروع کو صبر و پړه کې راشي نو وثبت اقدامنا قدمنا مضبوط شي او چې قدمونه مضبوط شي منصورنا وراشي ترتیب ولا خبر کو دعا کې د خستل طاقت ته اول توسل ک الله ته چې ته الله زمون رب زمون خالق او زمون مالک او ډیر صبر کې افراغ ویلې او بیا ویلې الله زم فضل لفاظ باندې او بیا دغه ثابت تقدم دینوی خط ترتیب په دعا کې فهزمون شکست ورکړو دوی هم دې کفار لرا باذن الله اذا الله په حکم وقتل داوود قتل داوود جالوت لرا واتاه الله ملك الله ولورك ملك او حکمت دلته نقل کوي اسرائیلی روایتکم ښا ایمان دې ګراو هم خیر دې ګراو هم خیر دې سکوت دې عبد الرزاق ابن جرير ابن منذر ابن ابي حاتم وابن منبه ټول کار جالوت لپاره جالوت راو باسه ما ته مخرج جنگي شي کزه مرکم حکومت تاغو ک
کمر کو حکومت تاسو زوا داوود علیہ السلام راغی طالوت ته مطالبه وکړه کوم امر کو نزبل ته تعلق درکم په مال کې څونه چې ما غواړي طالوت واسطه خپل وسله بل ځل داوود علیہ السلام چې وجنګ په وسله وکم والله زما په وسلو جنگ مدد نه کوي مچونه راکا فخرج بالمقلاع ومخلات تبله چې وتا د کانو کې بیا د کارش یو ته ته ما سره جنگي کوي او ته خو دې نه کای چې دغه څه سپیر ولي هغه بس دغه به ټوټه کما مرغان به خوراک کما درندگان داوود دی بل انت عدو الله رسمنا خطي وداود كان فرمه بالمقلاع فاصاب بين عيني رسل الملك حتى قعدت في ما دماغ تورثت فسرخ جالوت وانهضم معه واحتز راسه سري ولكتكو والله اعلم بالصواب وشو نقل من الروح وآتاه الله الملك ورك الله پاک داود تا حکومت والحکمت وقوها دا پیغمبرائی چوتوی نبوت وعلمه مما يشاء الله ورتوخذ الدهغينش دا الله يردوشي لك صغر جورول شو دا مرغان خبر شو دا حيوانات شو ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض اس قرآن نقل کئی دا جنگون اولی کئی کله دکی ورکول د الله دفع کول د الله خلق له بعض و بعض باندې چې اهل الشر په دنیا کې الله ختمي د نیکانو په وجه باندې په بعض په نور باندې لپس الارض زمکه بورا شوا معطل شوا مصلحتونه به ختم شو نه به فصلو نه به نسلو نه به زمکه اصلاح وفي هذا تنبيه في حكومت خشيري وفي هذا التنبيه على فعل ملكه وانه لولاه ما استطب امر العالمين كحكومت ده الدنيا انتظام بتشينو پوش فی کنه زنگ بوتن کی خلق وای په دې پوش عقاید فنون دي کنه شرقات خو وای شرقات خو فقه خو نه کنه هم فقه وایو او شرع فقه اکبر هم نه ویلي مسایرین چې المسلمین لا بد لهم من امام اگر شامی جلد اول باب الامامت نه کوي امامت دو قسم لري یو کې امامت د محله یو د وطن دا وطن نه معلومه والمسلمین لا بد من امام وطن نه ورو ورسول الایمان واجب نه معلوم دا ګور کړه کنه وینه ولهذا قيل الدين والملك توأمان دين او حکومت و خپل هنري ورګوي چې یو چت شي بلو چې په ارتفاع حدیمه اتفاق لري لان الدين اس دين بنیاد ده والملك حارس بادشاہ څوکیدار دی وما لا اسله تکم بنیاد نه ته محدود نوران وي وما لا حارس له فزایم څوکیدار نه خرابي دا چای روح ایمان 150 جلد دویم او دلته نشاپوری دا ابن طبری په حاشیه 403 جلد دویم کې التمغورا تق مضمون دی دا حدیث خبره پوښي ولكن الله ذو فضل العالمین الله خوند دو احسان دے پا خلقو ماندی پا دی وقت احادیث شتے چې په دنیا کې الله دا خلق آباد کردی دلتا ابدال دی ابن کثیر وی دا حدیثونا قابل اعتماد نہیں او روح اندقا گورا موضوعات کبیر سرین التمو گورا بہر تقدیر اغم پک گورا خنیکان صالحان پا وجبان دی اللہ دنیا آبادوی دل تراجي ولا يزال فيكم سبعة ينتمسون بهم وتنطرون الى اخره بيا فسرور الابدال المرسلون من مالكري اولياء الرحمن شوضة طنرا وهذا الحديث كاذب من اتفاق العلمي وفي الثاني انه ملك يوضا منقاطع اليه بهذا التقدير التراجي ان الله لا يصلح بصلاح الرجل المسلم ولده الله ده انسان په جمال اولاد صالح کوي وولده للنسي صالح کوي کورنۍ صالح کوي گاونډیان ولا يزال وهذا ايضا غريب جدا او سبس نور ګورا نو پدې کې مضمون خو ټیک دی خو لیکن حدیث په سند کې بحث زبور شامل راوړم جلد دریم صفحه 180 صفحه جلد دریم من الدين كشف العيب عن كل كاذب وعن كل بدع اتى بالمعائب ياتى بالمصائب ولولا رجال مسلمون لهدمت صوامع دين الله من كل جانب دا دین دی ښا من الدين كشف العيب عن كل كاذب سو دروغي دا غلطی ښکارا کا وخت دا دین دی شعبت چاوي ته چې پلان کې راوي دروغجن دی قیامت کې به الله دې نسی غیبت نه کې
چې پلان کې دروځن دي پلان کې حافظه خراب ده پلان کې نه چل کې هغه خیر دې پلان کې موږ خو پیغمبر مول نسی چې ما ته وینا او چې دین فرانه ده او خلکو بدلو ویل حدیثونه او تاسو کې خاموش ناس صدې کول خلکو ولدان حدیثونه جوړه تابعې ټیک ده دا خبره باندې کې ها من الدين الشامي ولا وجه جواب کړو د مسلې غلط کړو نو ذکر من الدين كشف العيب عن كل كاذب وعن كل بدعي اتى بالمعائب اتى بالمصائب ولولا رجال مسلمون لهدمت مسلمان ډیر ورډونه شو سوال او دین لا کوټه د دین د الله من كل جانب بار تقدیر داو شو تلك آیات الله تدی آیاتونو سورہ بقرہ کې دام رشي یا دا ټول قران کې تلک دا مذکور آیات الله آیات الله دی او آیات الله په اعتبار د معنا پایل شو او شیرو مفهوم محل شو مفعول شو او نقلها حال شو لنم قدامن بالحق د حق سرا د حکمت سرا د مقید مناسبت سرا وانك انت رسول الله ذکر دا واقع ته معلومی نه وي اثر لا تویلی نو تیر شوی تاریخ سی بیان کو دنیا معلومی کی ته پیغمبر مولانا احمد علی مرحوم هغه وایي د دې سورې بقره مقصد څه شی اسلامی حکومت قائم کول او اسلامی حکومت کې بشر رسول وي رسولان او دا مستقلی بګانی نو دا خلافت کبرا ته حواله شو دا شوفوا روح المانی درم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا بينهم من آمن أو منهم كفر ولو شاء الله مقتلوا ولكن الله يفعل ما يريد دا رسول چې په سورې بقره کې دي یا ټول قران کې دي او تلک لریکړو زکات مرتبه په اخر او شتي دا جماعت رسول ولکړي بعضي په بعض باندې نو الله پاک د هر څه لپاره ځان له سمن قبط د پلان کې پیغمبر دا خصوصیت دی د پلان کې دا خصوصیت دی د پلان کې دا قبل کې نشته اوس داغه اجمال اوس تفصیل منهم من قال الله بعض رب الله سره براه راست خبرې کړې دي لکه موسی عليه السلام شو محمد صلى الله عليه وسلم شو دا دعا شو ورفع بعضهم درجات الله تعالی بعضونه ډېر یو چت درجه دلالات هو جمله کنه مبهم دي خدا د پاره د سدي بعض وخت ابهام راځي د پاره د چتوال د مرتبه ډېری او چتي مرتبه دي اکثر علماء پیغمبر خدا دي بعض بکه حتی ابراهيم عليه السلام ترځي او ورکه عيسى زوی د مریم ته البينات اخکار راخي موږ یو ځلوي د عيسى ته د امور ذکر کوي پلاری نشتی زګه کپلار نه پلار ته نسبت کوي نو د دې وجه ورکه عيسى زوی د مریم البينات کارنخي معجزه وأيدناه مضبوط کړه موږ غلره بروح القدس روح پاک باندې پدې کې دوړه یو پیغمبر نه دی خدای دی تغییر کو بل غایت او نعوذ بالله بل څه دی د بل غایت شو وکړه دوړ مدلت کو څوک افراط کوي د حد نه زیاتوي پوچتوال کې لکه انسان څوک د حد نه کموي آیت نه معلومه شو چې پیغمبرانو کې فرقونه شته خو تبع د ځان نه ګوره فرق نه کوي چې لا نفرقو بین احد یا تفریق نه کو دا پیغمبر دی او دا نه دي یا د خپل طرف نه تفریق چې دا پلان کې دي چې تاسو معلومات دي چې الله درته ویلي وایا دا ځان سي بیا فرمایي ولو شاء الله کذا الله دې اختلاف په نوکړه کسان چې مستغی دي شي ما جمع بین فسان چې له کار اخی لكن داخل اختلاف وکړو بعض خلق ایمان او بعض کافر شو بیا وای تاکیدا کذا الله دې اختلاف بینکم لكن کی الله هغه چې الله اراده وی الله د مشت تابعی یا ایها الذين امنوا جهاد وشو اس په جهاد کې بخر سم کې یا الذين امنوا انفقوا خرج کوي مما رزقناكم دا تاسو موږ کړی دي او دا وکي ځکه چې یو ټیم راځي چې بیا وېس نشي کولای من قبل ان ياتي يوم بقينا جراشي ورس لا بيع فيه سره ځان خاصه پسو پټه خاصه کوټه خاصه وا خاصه بیا پکې نشته دوستانه بقایمو کله پکې نشته سفارش دا پکې نشته اعتراض کوي چې خوشته تاسو څنګه دوستانی الاخلاء بعضهم لبعض ندو الا متقون پر ځان خوشته کنه دا کفار او دا رنګ شفاعت هم شته خو د کفار غنشته دي
یا پکوه شفاعت بالجبر شفاعت بالزور الله ته غواړي کنه غواړي خو شفاعت پکې دې شي داسې شي کوي شاه ولی الله رحمه الله کا یو کتاب کړی البلاغ المبین نو پای کې وضاحتونه کوي قیامت کې سفارش ته هم نشته نو قرآن ګوري خو د سفارش دی بلای نشته بلی نشته منځلې شپه دا بلای ابن قیم وایي چې په دنیا کې سفارش کوي چې اوسه سفارش روان دي نو چې مال څو راځي کنه چې خبر سفارش نه څنګه روان دي او الله له څو ورزين او الله کی خبر یو خدا ځکه چې الله سبحانه وي دویم په دنیا کې بیا قبل یا وینا قبل دا پکې شي چې پیدا او قبول او په قیامت کې چې الله ورزين الله غواړي خو قبل لیکن شاسه بل سوی سفارشونه مختلف یو لا سفارش کومه چې کدا سفارش نه مني نه دا لاندې افسر ته باندې افسر سفارش کوي نه کله لاندې نه مني کنه نه باندې افسر خبر بیا دا لاندې افسر حالت خرابي دا سفارش التاج نشته دا الله نه غوښت نشته بل سفارش ته خذ خاون ته سفارش کوي نه خاون دې نه مني نه بیا خذ خپکې بیا ته خرابي ګنده شي سفارش نشته بل سفارش ته یو سره کې څه کمال دی غلا کړه نو لا سموره کوسه بیا بدا کا آبادی سو کوي دا ترکاری به سو کوي دا لوهاری به سو کوي دا پلانکی به سو کوي دسه څه خو الله تعالی سم کړی نو کوم سفارش دی شاسب ګان کسان دي غلاګانی کوي دا کې یو په اتفاقا من راغی دغلا نه کوله خو نه وشو نو بادشاہ ورګي مثال ورکوم د خپل دوستانو کې یو سړی ته پټ ویناو کې د سفارش یو خدای دې غلو کې فرق دی یو سړي همیشه عادي غل دی دا خو نن غل شوی دی نو دوه فرق دی او بل دا سړي قدر ابکار کوي ولې ما دوست دی کنه وګور دا سفارش نشته نو کوم سفارش ته چې یو مجرم یو جرم کمزوري لکه کافر سفارش نه کی او د مجرم کې دی چې څه کوي نو دا قسم سفارشونه خو دا چې الله سره کو سفارش ونه شي نو الله با دا الله حکومت به خراب شي دا الله په وطن کې به کمالات ختم شي دا الله دوستان دا دوست نشي ټول الله ته محتاج دي والکافرون هم الظالمون کافران ظالمان دي من غي انفقوا خبره په انفقوا کده نو په کار صوت الكلام دی کوي والکافرون کوي والتاركون هم الظالمون ته خودون کی د دې ظالمان دي نو تعبیر کو د تارکنا کافر باندې تغلیظا یا که انکار کوي کافر شو خبره پوښتنه د سی ویل شو کافران ظالمان دي الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم دته آیت کرسی ویل شي او ډیر زیات قابل قدر دی په دې کې ابن کثیر وایي ګڼ جملې دي مستقله هر یو جمله بلنه مستقله ده او بیا نقل کوي ابن منیر مالکی اذا الله یاد په ظاهر او په ضمیر باندې ول لذری پکې راغلی دی هدایت کوم وی د دې صورت او د دې متعلق دې اشیاء بیانې هذه الآيات مسلم وعاشر جمل مستقلة لس جملي دي هر يو جملة بلنا بفروالا مستقل جملي ابن منير وإذا الله ياداش پکې للس الرغل دي او احادیثو کې دي فضیلت ده نبی سم فرمایي بخاری کې بدرې باب الوکالت کې ګورا فضائل کې ګورا عثمان بن حسن روایت کې او معلق دي او تعلیق جزمن دي ما د کجوري دغه کول ساتلې دا سرسای کجوري ابو هريره وایي د شپې یو غل راغی مور منځ کې نه سکه یې سړي غریب سره ما دا د غریبانو د پاره دي کنه ما پرې خو سبا نبی سن تاسو کې چې الکا ابو هريره غل دي څنګه یې سې شکایتن کثیرتن فرحمته فخلته پرې نه خو یې بیا بمرازي چې بل شمن په بیا راځي یو بیا ګورمنټ راځي سکه یې بیا شکایت کوو بس غلې شو پرېمو بیا څه په توې چې دا څه غلې څه ما یې دا پښین شل دا غینه پسو شو په درې مشهور بیا ناس او یو بیا چې نیولې د ما یو خو خامخا پیغمبر خدا له بیا ما دا دریم ځل له تاسو پرې نه مو ته بیا راځي ما یې نه پرېږدم ډېر څه خو ما نه کی
وی زبرته یو خبره وخبخه چې اق خبر دې کوله کنه شیطان به خپل نه راشي طالبونه له مطالبه په سبق وسیګر نو څه کوي یاد کرسی وته خو سبا شپه سمته یا غل څنګه دا شان چلو ماته دا ویلي ودا دې تټیک ویلي دي او سړی ګره دروغجن دي وکړو ته څنګه د شیطان په خپل نو شیطان په خپل هم راځي او شیطان دا کارون هم کوي ښا او د آیت کرسی په جمله الله بندي دا حدیث دی ښا بخاری کې دی نسائی کې دی مختلفو روایتو کې دی دا پکې او د ترکیب په لحاظ الله مصداق شو لا اله الا هو خبر او لا اله موجود ولا شيء الله موجود بل نشته دی امکان دی دا هم نشي ویلې ځکه چې د الله په باره کې کم شي چې امکان د وجود دغه عمل تروزي ځکه چې په الله کې ماده نشته دی نو چې نشي هغه بالفعل یا لا اله ممکن هم ویل شي حقدار د بندګۍ سوا د الله نه بل نشته الحي الدائم البقاء حیات د الله صفت دی او هغه صفت تقاضا ده چې هغه سره علم قدرت ارادي مطابق نو الحي الدائم البقاء کشا القيوم پورا انتظام کوونکی القائم بنفسه والمقيم لغيره پخپلشتو بلشتواله ورکی پخپلشتو بلشتواله ورکی الحي هو الحي فلي پوشي القيوم ده مبالغه شو قيوم الدائم الوجود القائم بتغيير خلقه الى اخره القائم والحفظ كل شيء ده پکې دا مستقل جمله شو لا تاخذه ننسي الله لرا سنه الفركاري سترګې پټې پټې کېدل ولا نوم او نخوب عطف نکوما ځکه چې هر جمله د بل جمله مؤکده ده نو الحي القيوم عقليات شو دام دي او بیا لا تاخذو الله ولي قيوم دي ځکه چې خوب نه ورځي که خوب ورتلې او پر کالی پر راته تنظیم به څنګه کړو لا تاخذنته او نوم چې کوم زړه ورشي نه ته سوی هغه ته نو وسترګې چې پړشي نه ته سیلوي او له ما في السماوات فقط الله الذي هرج اسمان کې دی او چې زمکې دا ټول د الله دی رسوایی پدې کې نور او سمي او باقي ستور پرشتي بوتان او تواغيت دا له حق دار عبادت له ما في السماوات لا فين له خلقا له ملكا له تصرفا خالق الله دی مالک الله دی متصرف الله یواز خالق نه دی یواز مالک نه دی تصرفات الله دی منزل الذي يشبه سوق دی هغه کس من راځي په ځاقلو کې کم پیغمبر دی کم فرشتہ ده کم یو دی کم عالم دی کم عابد دی منزل لسی دا کفار مرد که روی سفارش پاکی دو سفارش بی اللہ الا بنی مگر پا اذن دا اللہ یا لوامدهم واقب تی اللہ دخلکو مکس دی وما خلفهم دخلکو نص قیامت دی چولے احاطه نشي کوله په ورش حاصله بشيء په حسي من علمه لانه مراد معلوم ده الله ليش احاطه علما نشي کوله ده الله معلوماته الا بما شاء مگر پاره ده الله يروشي خاص معلوم ويش الله تعالی ورکي نو ورکي ده الله په علم وسع كرسي السماوات فراخذا غتذا محيط ذا كرسي ده الله په اسمان او پزما کمای ده الله كرسي ده اسمان زمګه نه حدیث کې راځي عرش څومره غټ دی او کرسي څومره دا و اسمان او وزمکه چې راوالي په یو ټاټکی کې واچي او یو غوټه راوالي په ټاټکی کې غوټه ټاټکی څومره غټي او غوټه څومره غټي څومره نسبت دی او کرسي او اسمان چې راغونډي عرش عظیم د څنګه دی هم دقه سي د ټاټکی شي بیا واچي دا لاغې نه وړل نو دا ټول پکشته دی د الله پاک دغه دی اوس دا الله کرسی ته وای زه چې کینم په وزاره ته کرسی وای دا الله په کرسی شته په دې معنی باندې موتا نه دا شوفته لاول متشابهات یو مشهور جواب
دا الله د شان سره چې کومه کرسی مناسبت خوري حقیقت معلوم نه بس شته وای او شته پدې پوښي اکته د کرسی نه مراد دلته فالحق الثابت كما انتقت به الاخبار السيئه او تجديد دا فدې په ساته او شارعي نه بس تسلیم کوم مجاز کې نو کرسی په کوم ځای کې وي چې کوم ځای کرسی وي ولته علم نو علم مجاز قدرت الله تعمل شي کرسی کې سړی نه جو سړی کې سوي علم قدرت نو الله کرسی وسیات دا الله علم وسي دا مجاز شو دا مې له خدا ظاهر هغه په اخلاص او بحث وکړو ولا يؤوده ندرنيږي فالله باندې ولا يثقله حفظهما حفاظت اسمان او ذمکه فالله نگرانيږي اول علي الله شت الشركاؤنا الاشباه والانداد والامثال والازداد ومن اوارات النقص ودلالات العزة طول كمزورون الله پاک منزه العظيم اللوذي دلته مشتمل په ولس مقامات باندې الله نوم پکې دی بعض وخت ظاهر بعض وخت پټ او جو بیا ستروان دي او اخبار د دې په فضل کې ډېر زیات دي او ما قبل سره مناسبت داره چې هر کافران ظالمان دي دغه لاري عقیده خراب ده نو خا عقیده څه ویل شي خا عقیده چې په دې آیت کرسی کما ولا دا شول مسله لا اکراه فی الدین هر کله چې د عقیده مسله حل شو هر څه الله پاک اوس دې حق واضح شو لا اکراه فی الدین زور نشته دی په دین کې جمله خبره ده زور نشته بیا اعتراض کوي تاسو زور نه کوي داخل مسلمان وای زګورا په اهل کتاب پر مخصوص ده اهل کتاب لپاره سو عام دی کثیر راوړو دا آیاتونه منسوخ دي شوی منسوخ اهل کتاب نو عام خبره هر څه په وره لا اکراه فی الدین دا هم پکې راشي وقد ذهب طائفة دعت محمول بالكتاب ومن خلفه قبل نسخه وقال اخرون بل منسوخ بآيات القتال كما وبهر تقول عام خاصة بدرس وجه اهل الكتاب وسره حتى يعطوا الجزاء يدين وهم صاغرون فكشتبه وسره ياسين شكو لا يكره في الدين الجوابون مختلف يا اهل الكتاب وسره يا اهل الكتاب فرنكما ظاهر کے خبر دے واقعات کے لا تكرهوا احدا او مخصوصك پہلے کتاب یا پک اقرا ویل شي باعث کول په امر مکروه باندې باعث کول دی وسړي په ناروا شي باندې په بد شي باندې او دین خو مکروه نه لیکنه دی الاقرا په دین لم في الحقيقه الزام الغير فعلا لا يرى في خير يحمل عليه یو سړی په شي باندې باید چې پای کې دا خیر دی او دین کو ټول خیر دې ته اقرا نشي ویلې که یو سړی په دین باندې باعث کوي کنه دقه سي مذهبي لیکل دی دا اکراه نه ده خو اکراه لازم په افعال د جوایه په او دین خو زما مسله ده یا اکراه لازم په یو شي کې چې پاک خیر نه ودا خو خیر دی څوک ویلا ظاهر خبر دی واقعات په انشاء اسو کوئی خبر دی او دا اکراه نه ده ځکه چې اکراه سره باعث کول په امر مکو قد تبین رشد واضح شی دی نیغلار من الغی دکگینا کجروینا ایمان او کفر واضح دي حق و باطل واضح دي فمن يكفر بالطاغوت سوچ انکار کوي طاغوت او یقین ساتي په الله باندې فقد استمسك د منګول ولا غولې بل رزقا په کړی مضبوطی باندې او په غني چرته یو رسي چرته یو لرګي چرته یو وسفني پاګې نیو زیغه ته ورو ویلش په دې پوښي نو دا دی طاغوت ته علماء لیکي طاغوت چې دا لپس دی ته کې مبالغه دي اصل کې دا مصدر دی واو ته دې لکه مبالغه لپاره طاغ بیا وای دا قلبي مکان طاغیرا طاغوی دا واوی دی طاغوی یا طاغی او یای واشتقاق من طغا یا طغا او طغا یا طغو طغا یا طغا شي نو طغیان شو او چې دا بل شان شي نو طغوان شو نو طغیوت قلب مکانی شي دی واو دا الف دی دا واو دا یا دا طغو وو اصل کې طغو دا غنه پس پکې واو تیراوی د پاره وبالغي ترجمه څه دي شیطان تقیدن نکوا
جادوگر پکې دل نکوا کاهر پکې دل نکوا او کل ما عبد مالک من رسول کل ما عبد من الله هر څوک چې الله نه ما سوا معبود شي ټول پکې وان بعض الاسلام او دا ټول پکې دل نکوا او اطلاق پشا کې شي مستر شو اسمی شو یو توایا دو توایا دریو توایا مؤنث توایا مذکر توایا نسوک چې انکارو کی د بدمعشانو نا د سرکشانو نا د شیطانانو نا د کاهنانو نا د ساحرانو نا د معبود غیر الله نا هټول او یقین ساتي په الله باندې فقط استمسکا نو په دې کې به اول په ایمان کې وسره وي اول به کفر په ایمان کې به اول کفر راځي ګوره لا اله نشتی لا اله انکار رست الا الله لا والله او حدیث کې راځي بشکات کې د مسلم حدیث الطهور رسول ایمان طهور علماء کې طهور څه وایي لا اله دې توي طهور پاک اول سینې او الا الله دا پکې مسموس کول دي نیم ایمان دغه نیم ایمان دار بل نشته الله شته دا یو کړو شو مضبوطه او دا تشبیها خبره یو کړی خو دې ته وایي چې سړي چې ذاتي ګره کنه نو گویا کې چې په دې ونی ورته لکه دا چې هغه حالت عقلیه مشابه شو د حالت حسیه سره لکه یو سړي شی او ډېر کلک وي لانقسام لها لانقطاع لها چې کټ کېدل دا غني الله سميع او عليم دی او الاقوال عليم په ارادو په عقاید باندې الله وللذین امنوا الله دوست د ایماندارو يخرجهم من الظلمات من الظلمات يرون الى النور دوست مراد دا یمنون سره چې الله مؤمن نه او مؤمن کیږي با هغه ته مؤمن ویل شي په اعتبار آینده باندې یا مؤمن دې دا پسینه کې چې کوم ایمان نه هغه ټک ساتي دوست ایماندار دی دا ایماندار په ایمان ټک ساتي راواسي د تیارو که کافر دی مسلمان که مسلمان شي شوبات یا شوبې دي من الظلمات تدعون الى النور ابن كثير والظلمات جمع شو نور رنا يا وبرس داولي والحق خذ يوي كان او تيري خذ غني ده كفر تيار ده وده جهالت تيار ده وده شبهه وده شكوك بلا تريد نزكي ظلمات ورنا خذ يوي فده پوشوي او اولا يجعل الظلمات طول شامل كتول اقسام او رنا خذ يوشو او کسان چې کافر دي کافر دي الله اراده کفر کوي د کفر نه اسلامي ایمان ته وایي یا لسی یا کافر دي نو نور شبهه نه کوي دوستان دغه اطاعت دي د طاغوت شیطانان شو بوتان شو گمراه کوي ټول په دغه شو اما اولیاء هم شو طاغوت ګبران کوي شي او جوم کوي شي ايو خروجونه وباسي دا اولیاء او دا طاغوت دی لره من النور نه د حق نه چې پیدا شي دا الى الظلمات يروتا دا کسان مزدور دي په دې ور کې همیشه وي علم ترى والسنة واسي وصداغي وضاحت كو علم ترى الذي حاج إبراهيم يربه أن آتاه الله الملك وسي واقع بكي وينو ده إبراهيم عليه السلام وده نمرود جدنو الله وصدلائله خودل فسرده غير حق ترانش فتيارة كي پادش او ده حضرت إبراهيم عليه السلام پسكي معمولي غنده سشبه پیدا شولا چه ده جن بسنگ كيرشن الله وضاحت كو دسي دو غاز پسي ان آتاه الله الملك او دا پار تعجیب دیخوا نګوره هغه څه ته حاج ابراهیم چې بحث کې ابراهیم علیه السلام حجت بازی کوي او ان آتاه لذي وجه الله الحکومت او په بغاوت کې لي ان آتاه الله الملك یا ظرفیه په هغه وخت کې چې الله الحکومت ورکړي دي معتزله حضرات چې الله کافل حکومت نه ورکړي لیکن دا غي خلاف دي هغه ته دا تسلط ورکړي او حکومت نه لیکن دې کې خاص فرق نشته ښه په وخت چې ابراهيم عليه السلام رب زما غدي يحيي ويميت جن دي کول مړ کول کوي هغه زه يحيي چې کله مختصر مطول وایي په هغه باندې کوي ربي مصدره او الذي يحيي ويميت دای شو خبر شو او يحيي فعل له يميت هم فعل له پیدا کوي اختصاص جن او مرد الله په خصوصیت ته بل جن او مرد نشي ورکول پدې پوښوي زموږ په وطن کې بعضي بولیان وایي چې ګوره موږ هم ژوند ورکو پوښوي زامن ورکو یو زمانه شیرګړ کې ما د موسی علیه السلام په څیر چا کول
ابو موسی علیہ السلام تخبر خلق وی لئن کشفت عنا الرزا کر عذاب دل کو نو موږ سي اوس دې خوانه کوي لئن کشفت عن الرزا دا په دعا باندې کاسوي فلما کشفنا الله موږ له نو مخ نه ګوري او مجازات دې ته ویل چې قرائن او الحقيقه موجودي د الله معلومات کی یو بل صاحب په یو مجمع کې د مولیانو بحث کاو تقریر کاو پاکوړي کې په دې پوښوي زر انما انا رسول الله کې اهاب لك یا بخم دین اسلام راغی زامن ورته نو ورته بیا رسول الله شو دې زامن دې ورته دې رسول چا راغلی دی یو په خپل راغلی دی انما انا رسول زه قاصد ما مجازا ما نسبت شوی نو دا نو ګوري نه قران ګوري نه حدیث يهبوا لمن يشاء اناسا ويهبوا لمن يشاء الذكورا او نزوجهم ذكرا واناسا په دې پښې جرمي شاقي مده قران تیر شي ولدي خلکو دا عادت ته چندق څه وکړي خان ګډ وړي بوای کله به یو ګټ وای کله به بل ګټ وای او قران په سورې هغه کې به آل عمران کې متشابهات بغشته مثلا دو ترجمه حقيقي مجازي او حقيقي شي په نو هغه محکمات په سوزي مسلمانان او ایماندار او متشابهات په سوزي دا ګډ وړي هم الذين في قلوبهم زيغ فاتبعوا ما تشابه منه ابتغاء الفتنه وابتغاء تاويله وما له تاويله الا الله دا چې ګور قران زجن دي کول مړ کول کو هغه انو خیزم کو دلته پکې یو مثال ابن کثیر نقل کوي یو د سیاو واستو یو حقدار د قتل له یو حقدار ته پرې خو دا پرې خو قتل کو او حقدار پرې خو چې هغه قتل کو چې کوم د قتل هغه دا چې کوم پرې خو هغه قتل کو بل آزاد کړو مزکم هغه دا ایهام دی دی احیاء دی مطمئن اعطاء الجن اعطاء المرد ترجمه دا او دی وهم پیدا کئی دوکھی ورکی بقدر یانه انه تو برجلان فقتل احدهم وترك الاخر وقال ما قال ولما كان هذا الماضي المقصودي بطلان الجلاء والظهوري اتشا الذي وجن الذي فذبار ابراهيم عليه السلام رشوهونه كثيرا تاسب قول اخوار ايش يوتونه قال ابراهيم عليه السلام ان الله يهدي بالشمس دلته اعتراض امام راضي کړی او شان ورشاوی د امام شاه د امام راضي اعتراضات نقد وی او جوابونه پنسیای اعتراضات نقد وی او جوابات پنسیای څه مطلب اعتراض ګورې ضرور کړو سره جو دوکشي او جواب به وګورئ په څه سم نه پويږي نو هغه داسې خبرې کوي لیکن ابن کثیر وی دلتا د یو مثال هم د تصرفات سو کوي الله یې مت تصرف کوي الله کوي نو رسول سو کوي یو مثال غیر واضح نه مثال واضح تلار شو مثال غیر به دلیل نه پر خو دی خلق دا اقرار کوي چې پیغمبر خدا چې ابراهيم عليه السلام یو دلیل پیش کو هغه پر پای کې بشور کو دا مطلب ہے زه پټ شم کنه دا خو پیغمبر د شان سره مناسبت نه کوي څنګه راو ابن کثیر نه دقه یو خبره کوي خو یو مثال واضح دی پاغي باندې دوکه نشي کېدی او بل مثال غیر واضح دی د پاغي دوکه کېدی شو د دې وجه ورته دا ویلي دا څنګه چې خبره پرې خو دا هغه تنظیم به معنا احسن ما ذکر قسم منطقين چې د ابراهيم د مقام اول نه کوي انتقال دلیل او ومنهم ما يطلق الى اخره واذا غلط لفظ بل مقام كالمقدم الثاني ويبين بطلان مدان مرود في الاولى وذان مرود او د کومه کې د مناظره کومه کوي چې سو کوی د ابراهيم څخه ور نه وته سبنور مقامات کوي قال انه يميت قال ابراهيم نو الله رحمه په نور باندې د مشرق نه تیرا ولا د مغرب اوس کده وی زید مشرق دا ولا د سوق نه مني ځکه دا خپل پیدا نه مشرق نه سراتلو دا نشي ویلي نو ځکه دا نشي راول د مغرب نه فبهت الذي كفر حیران شو کافر حیران کړه شو کافر والحق ان هذا ليس دليل اخر ولا مثال بل من تتمه الدليل الاولي روح الماني دا لاغي تتمه تصرفات زكوم والمعنى دعوه کې احياء بماتت واخطات انت في الفهم يو غلطت قد يفوشي تمريه البال ومريه الجبال الاشكال ان الله ياتي بس دا خبر دا فبهت الذي فحيران كشو بلا مساله اوتلا فاكره واضح شو چې د دین په مساله کې سره مناظره کول شي کنه دليل على جواز المحاجة في الدين وإن كان محاجة في هذا الكافر كفر اگر کلا جګړه دي سری کفر وسره کې دي شي بعض کسان وایي لکه مناظره مکه وي مناظره خشه نه چې مناظره مکه نو سبکه نو بیا وسکه
قرآن کی مناظره شته او دوی مناظره نشته دام پکې راشي وه چې قرآن کی مناظره شته او الله هدایت کې قوم ظالم ده بیا اعتراض کوي ډېر ظالمان دي کافران دي الله ته هدایت کوي نو یا ها کسي د الله په علم کې د هغه ظلم مقرر شي یا قیامت کې ورته هدایت نه کوي مخکې د هدایت ما جنت ورته نه کوي او کالذي مر على قريه او دلته کالذي پر عامل بیزاوی او رأیت کالذي او علم په داخلو ځکه چې علم ترى الى الذي علم ترى الى كالذي الى پکار داخلي دي نشي دلته تبع او رأيت كالذي او دا په هم کې ما قبلنا علم ترى لم تر تلبلن دي لم په داخل شو نه دي بیا په هم داخل خام خالد لري دا غینه په هم شو نا او رأيت الذي او رأيت مثل الذي دلته کار دغه هودو چې د قیامت پر اتلو باندې خلک منکران شته خدا الله بشتوالنا انکار کوون کې ډېر کم دي د دې وجه ناغي د پاره مثال ونه ویلي او د پاره مثال یا تلدل شان دا سړي چې تیر شپو کوي سو کوئی خضر دی سو کوئی عزیر دی سو کوئی چې غیر مسلمان دی انکار کوي د قیامت پر اتلو نه مسلمان شي والله اعلم مجاهد کان مار رجل کافر بلواس وايد بنزمه او سو کوئی نه دا مسلمان دی په خبره پوښي مختلف اقوال دي پکې مار عزیر دی مار ارمیا دی مار خضر دی مار بلسره تل دی وهي کله خاوت غزل العروشا بخپل چتونه ما دیوال غزل چتلانه پروت قالوا ویری دق سری بخپل نفس کې یا بخپل خلا ان يحيي هذه الله بعد موتها دا کله به الله څنګه آبادای دا نمرود راغلی دی او دا کلی ورکړي دي او یا کله پس بیا دا کله الله آباد کړی دی د ایران په کوم حکمران غلي التباس شوی دی دا بسنګ آباد کی فاماته الله 100 عام نو الله دې ملک سل کاله او بیا پورته کړو نو په دې وخت کې مخ یو اني مونږ شه دې سل کاله کې ملک دلته با اماته متضمن کی معنی د البسه فاماته والبسه 100 عام مړ پاتې کو سل کاله مړ کسل کاله دې مړ پاتې کو سل کاله ثم بعثه به پورته کړ قال كم لبست یو زمانه وزلون خرطلو ډیره مخکنی خبر ده په دې اتیانو کې مولوی ابو حبیب الله صاحب انت مدرس مالتا یو صاحب ما ته تقریر وکا هغه عالم نو ما تقریر کو دا په ما دا خبر ډیره کوي خلق وی مړي اوري مړي اینی مړي خبري نو ما ورته وګور اصل کار تیر شي چې راپورته شنو خبر نه لري دا څنګه خبري به ورته د بل ځای شروع کړ اصحاب الكهف 309 تیر شو او راپور څومره تیر شي ورځ دی ما نو دا شي خبري کې دا ولي نو توایته النسائل کلین دي چې چرچا کوي په خبر باندې نه خبر ده چې نر دې کا خدا نیمه آیات دی ویلي کې قران دی ویلي کې حدیث دی ویلي دغه خصم یو خبر کوم ملنګ دې په کوڅه کې आवाज کوي پیر بابا دا کار کوي او کاغذ نسیو شو و شو خبره خو نسو شو قران دی ویلي دلیل دی حدیث دی ویلي دلیل اجماع د امت دی نه څه خبره کړه اذا قران نه مجلس کاتب شو خبر نه ته چې نه دې څو کال تیر شي خبره دی خبر دی نو زه سوال شي وخافوا سماع الموتى باندې بحث کو سماع الموتى بڑی اوریو کلاوی امکانو کله ورته وای د جمال غړي خواکه چاربا یو مولوی شبو ډیر قابل او عربی دان نشي دې کټ کې ولاړ زه سره ما دروازه سره د اسمان لاندې او د زمکه لپاره څوک چې درې کړه عبارت د کتاب نه وای او زه الله را ورسول یو د درې مشر سره ناست مې الله وسوک پیدا کړی یو ته او کې ناست بیا ماوی سماع الموتان ماته دا سماع د سماع مای سماع نو تاوی سماع ویلي مشهور دغه سیدی او مقصود ابهام تفهیم دی په هغه هغه لفظ وایي چې خلک کوي شاوی دی ما امام محمد او دا یو مشهور خبر ده چې امام محمد یو خبره کړی ده مشهور ده ابو حنیفه امام سے تویلی چې سره ولګي په کان سو ګولې مرشي غت کانه کوو کې قتل عمد نوې قتل شبه د عمد وي چاہے د غت کانه ابو حنیفه ولو بابا قبیسین ولو بابا قبیسین ک
کدا ابو قبیس تغلی وی کنا نو هم ګورې شبه د عمل دا اعتراض وکړي چې ابو حنیفه تعالی خو نه وندر ما ویلي دا اباره کې ابي دي دا هو اب دې د اسماء ستونه چې مضاف غیر متکلم ته نو په حالت رفیع کې دایو د سپی کې دایو حل جری کې دایو نو ته چې اباره کې ابي پکار دراسو نو جواب دار دا لفظ مشهور شوی په ابا باندې نزك ابو حنیفه ابا بار تقدیر دا ځان له بحث نو ما بیا ذکر خدونی می کړ خدوی می کثیر نو وی نو په سیوا بنا کې مولوی شه فضل الرحیم د ګلیاري مولوی شه باغوي چې دوی ما کړه چې کاروي جوړوي دي ما خپل کار وکړو که څوک وایي جوړوي دي که څوک نه وایي نه دی وایي زما او شو یو زمانہ دی خلکو به عبارت ویل کنه هغه زمانہ تیر شوی اوس عبارت نشي ویلې نه نحوی خبره هلي رضا دي کنه نو بس او دا الله احسان دي نه چې زما هر یم دا الله احسان دی چې کله به بحث راغی او بس بحث پښور بس بیا خبره دي ما له بخوري راح کار کوله او دې نو کار کوله دا ما وی ها نه درس وکاله دومره سل کاله وفات او بیا الله باندې کړو ثم باسو دي خبر نه اته به خبر دي څنګه حالات خبر دي انك لا تسمع الموتى بیا دیول ته یو تر څنګه ما نه سمسو ته ورول شي دا الله مبارک ما نشي الله دې کان تاوري نو په څه بحث دا بحث په دې کې چې ما او تا ورول شي کوم شي عادي ما او تا چې ورغه تسوي شي عادي دې عبارت زو سم بیا مولانا شمس الحق ما یو خط دیګو سوال د استفاء په شکل کې ویما بعض خبر اوری ټول نه اوری په طریقې د خرق عادت اوری په طریقې د عادت اوری الله چې وت اوری نو اوری ما او تا چې اورو نشو اوری هر څه عبارت چې ټول مطلب دی ټول مطلب یو دی کله کله اوری په توګه خلق الله تعالی په توګه خلق وما انت مسلم من في القبور انك لا تسمع تيل شو ته ولي په حدیث کې نه دي ابو داود چې د بخاری وغیرہ کې نبی سمراغه درې ورځې پس راغی بدر پلانکیا د پلانکیز ویا پلانکیا د پلانکیز ویا پلانکیا حضرت عمر وی یا رسول الله دا هم ردی اتکلم اجیافا ام خلاص امواتا قجيب مرضي او خاشي دي هغه فانهم يسمعون لكن لا يجيب جواب نشي ومن الهمام بينني روح الماني دغه پتو قدير پتور د خر کې عادت دوزه ګورا باب د سګورا ایمان ګورا باب د تلقین ګورا شامل واړه او یوصل اتیا صفحه جلد اول سماع الموتى درين جلد شو ما هسکو کنه خرق عادت تی عادت وشلی قال کم لبست اللہ تپوس کی سمر تیوری کرو نو اللہ صلی اللہ اسمان نے خبر کی زمین رشی یا جبریل سے پر خبر کی قال لبست یومن و باز کی ورز نیما سوکی ورز نیما الہ دا شک من غندی خبری السوکی ورز ساتھ دے تو کہدو سہارو چرا پوچھو دو پہ ہوتے چی بے قدر دو پشتے نوی ورز نیما السوکی بل او پمان بل کی باز یورا الله بل لبست بطعام سلکا کی کری فانظر الى طعامي وشرابي وهو اخبر خوراک تا اسکر سوکوی خوراک انگور دی سوکوی انزر دی او شرابی عصیر اللب دغدی عنب دی سوکوی پی دی پی خضر خرابی انگور خواغا سدی لا يتصنع پرق پکرشی فیصنع من لم يتغیر وانظر الى حمارکا خرط دی بورا وانظر لا حمارك خرج لدير كلكوي وغدا يتوتي كيف نخرط عظامه وتفرق اوصاله شاوي خرم باندې لیکن نام پکشته دي ولنجعلك دواو د پارا پیل رواس وفعلنا ذلك لنجعلك عائدا للناس نقد قد تخلق فارا وانظر الى العظام ادكتا كيف انشها سنجر وتتو ثم نكسوها لحما بياوت اغندو وخي دلته بعد اثار کې پرشتي आवाज کو عظام اجابت اوراب ده طرفنا بیا ته وښه وصول شي فلما تبين له شهر کله واضح شدتا ان الله على كل شيء قدير سوق فلما تبين پار پایل سوق شو ان الله قال اعلم ان الله ترازو ده فعلانو دي دو فعل پکې جګړه کوي تبينو زما فاعل شو او علمو زما مفعول شو بسم الله یا ده ما قبل فاعل فلما تبينه المذكور جو واضح شورتا نقال اعلم ان الله
پوش لکه دی مخکې مسلمان دی نیک سره دی نو اعلم عیانا ومشاهدتا که غیر مسلمان دی نو پوش موس پوش مخکې نو پوه دسی پکې ویلی شي دواړه خبرې کېدی شي او دلته پکې شي نقل کوي والله اعلم قصات تکوما او رسل داغینا اسرائیلیات دی ویروه تبی وینا پس دی سورش پخر باندې راغ خپل محلی تا خلق منکار وکړو او دم ناشنا غرل کولم ناشنا دی اوان دی حتی خپل منزل تراغ په خپل خیال کې یو بوډۍ ده ناس سره شپږ شریکال عمر شوی د دوین زوا او ورته وطن د شلو کالو وی پلان کوي دا منزل دا وګور دی او وی جړل ایمان دې یو تند پلان کې تاریخ نه دا وزیر نو مخلی هغه له زمانه خو ګر کړی وی زه وزیر مې سبحان الله وزیر مو وصل کاله مکه راکړی دا خو یاداش نه هغه زه وزیر الله زمړ کړی ما ژوند وکړم هغه او زه مستجاب الدعوات د موږ لپاره دعا کوله د مصیبت ولا لپاره خو به جوړاو د شفاء دعا وکړه الله زمانه زه واپس کړه تچویرم کته وزیر د دې پېژم دعا وکړه سپراکو پستر ګمانه جوړ شو وایغه ثلاثو وپوز الله په حکم روان شو په خپل باندې روح موټه تای چې تل شو وس پردل شو کتل ناګه وی اشهد انک عزیر لا محله د بنی اسرائیل ته او مجالس کې ناستو زامن د عزیر د شتل سلوکالو د یوسل او د شپارس اتل سلوکالو المسیح موجود او اته دا عزیر دلای د خلکو غلطی موه زه پلان کړم او د دعا وکړه زه خدای جوړ کړم او زما خپل کولاو شي ا دې الله مرکه مسلکاله به په پورته شو خلک رااله وی کتل زوی زما د پلار په شاته پر وولو په یمن کې تور داغو لري کو نه نه عزیر بن اسرائیل وی په موږ کې تن تورات یاد نه لري سوا د عزیر نه او هغه محرق کړي سیدل بخت نصر هیڅ پکې نشي مګر څو چې یاد دي ویلي کړم لپاره او پلار قد په تورات دغه سوي پلار تورات ښکړو په زمانه بخت کې دغه تورات عزیر ته معلوم لا څنګه وی کانو ایس توراتو او پانی نقشوی سقاشوی کتاب زغشیو کیناس فصول دوی کی بل اسرائیل چاپیر او راکټ شو اسمان دلمبي حتی چې دنه شوی تورات یاد کو الله ولا تازه کړو تورات ته پر اسمان دی نو خلق ویلي په ذلك قالوا او غير ابن الله مکه تورات هم پروتو رستم والله اعلم بذلك تعالوا عن ذلك علوا كبيرا غلب خلق خبر کوي قراءت شو وإذ قال إبراهيم أغا وقتهميات كتويل إبراهيم عليه السلام سيلي ربي كيف تحيي الموتى إذا ما رب سنگ بڑی جودنی كي قال انتمين ستا إيمان نشتي ولي نشتري لكن زي مطمئن اس دا خبر سنگ كيو سو کوئی نمرود ویلی چتا اللہ جندی كور كي سنگتا تاید دی تجزری دا پخبر مطالبه لين اقلا اسوګو دې پاره کوله چې پیغمبران علیهم السلام چې داغي په حدیث ډیره مضبوطه لري کله مشاهده غونډي چې خلق ته څه خبره کوي تقریر ورته کوي واز کوي نو خو په وضاحت سره ورته کوي دو استدلالا علم کو تحاصلو هم مشاهدتن علم او مشاهدتن پستر ګولیدل ينتقل من مرتبه علم اليقين الى عين اليقين وفي الخبر ليس الخبر كالمعاينه لیدل ځان شي او په دې وخت کې بیا مشران لیکي سفیان حضرات ابن تیمیه لیکي علم یقینی علم یقین عین الیقین حق الیقین اصطلاحات په دلایل یقینیه او شی حاصل هغه تسوي علم یقین دلایل او شی سوي هغه تسوي عین الیقین دسترګو او چې سره په خپل متلبس شي لکه جنت وردن نشي او دوزخ ته نو حق الیقین شي قال الله ألم تؤمن أتقول ذلك الإسلام إيمان شيء قال بلى إيمان قشته لكن زي مطمئن شيء ما تعزي مشاهده وشي دلتوي بعض المحققين لكي فدي مقام كي ضبط كي دخليلنا في السؤال ده الشك نو والعياذ بالله كيفية إحياء علم كده شيء محيط شيء أو كيفية إحياء شيء فخبره إبراهيم عليه السلام لفارد دا مسألة فدي وقت ابن كثير یو حدیث نقل کړی دی او بیا پرې خو دی سوال نقل شوی دی جواب نشته جواب په حاشیه کې سره شته او بیا ویل دا بغوی شه دی امام بغوی چې نبی سم فرمایي ابراهيم عليه السلام په شک کوي نو احق بالشک یما نحن احق بالشک من ابراهيم څه مطلب شو ان هغه شک کړی او زم شک
دا دوار خبر غلطی اغم شک کړی هم غلط ده زم شک کوم غلط جوابونه علما کوي کشر فرض کا پیغمبر سم توازن دا خبره کوي دا خبره شک نه ده هو کچره شک نه زوم شک کوم دا پیغمبر خدا توازن دا لپاره کوي چې خو بیا وشک پیغمبر نه غوښ شک کوي نه غم نه کوي زوم قال فخص ونساء أربعة من الطير سلو بطان مكي وظلمون ابن كثير خبرين إسرائيليات دي دل تبيع روح الماني لكي ابن كثير إسرائيليات دي يادا سبحث پاكينيشي كداشي مارغشي بانگيشي او طاوسشي او پلانگيشي آرگي او شوي زن پاكي سكار دي فصوهن إليك صوهن سو کوئی زان تي مائل کا سو کوئی پسرهن کھٹی کا منزمن إليكو زان طرف يوصو سور سر كقولتوي مائل قولتوي نقطعهن او دلتا او وزمهن اليك ثم جعلوا غرزوا على كل جبين بحر يو غوان دي چه امكان دي خوضو ويداو نزدين زيقرونا سلوهن ستا منهن جزءا داغين وحصة ثم دهن بيوبلا يأتينك صايا رابشي قرندي اعتراض راضي جمادات تسوك آواز کی دعا جماد غیر مقبول جواب شه دی دا دعای تکوینی دا آوازک اللہ بی پیدا کری مجاہد دعاون باسم اللہ ابراہیم او سعین ساعیات بارجلہن گرندی براشی عملهن دلتا پکی چا بل سگڑی وڑی ہنگوی دی ابو مسلم اسفحانی و معتزلی عالم دی اگوی دا مران عدد کا دانی ولا ورکوا فخبر پوشی غافر عدد کا نو چې کله وته تي کې رمنډي بوهي وما الى هذا القول المسلم كان قصه ايضا وقال لما طلب الحياه متى اراه مثالا محسون قلب له نسوي سن عملهن ومرنهن الاجابه او في ارباطه بحيث شيبل دي رمنډي وهي ولا اخفى ان هذا خلاف اجماع المسلمين وضرب من الهزيان لا يكون ارباب الدين وظن ما يقتضي ظاهر الايه دا یو قسم غفته د اجماع خلاف تا ارباب الدین ترجو نه کوي د دین له تقاضا بهر دا د ظاهري آیاتونه چې مؤید دي په خبر صحو په اثر راجحو باندې الی ما تمجل اسماء اخبر ته چې وګونی توکي او ته دعوت نور کوي په حق اتباع الجماعت و ضلال الجماعت دام پکې دي واعلم پوش ان الله عزيز الله زورور دی حکیم حکمت والا دی بل تپکلازی یو تاوسته بل بانگی دی بل کارغه دی بل کوتر دی اسوق اشاره تعجب تا بانگی خواہشات دی غلا خرس دی حمامات د دنیا محبت دی ارس چی مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله او بیا خرج حال دا کسانو چې خرج کوي خپل مالونه په لار د الله کې د دین د ټول لپاره کما سل حبتين پشان د دانی دي ام بدل جرغون کی د دانا 7 سنابل وږي في كل سمرة فهل وجه ما تحبها سلداني بي يدان سپیدا شو وسوا بیا وایا مختصر مطول وایا ها دانه زرغونی ک الله زرغونی دلته دانه زرغونی اسناد سره مجازي سبب ته اسناد کې دیشي دانه سبب دا وو وسی نو طریقه او په هر سمبوله کې سلسل دانی دي کې دیشي یو باز ضربه سرویس نو کې لا غوخ مو ته غوخ مرغان او طرفم کوله شي او الله يضاعف زیاتوي د شاله پاک د الله روشي دلته نقل کې اخرج ابن دای مواجمه ابن حاتم من علي ابو الدرداء ابو هريره ابن حسين ابي امامه عبد الله بن عمر جابر ټول بیان په سنت سوچوري کې خرچه پر الله کې په خپل کور کې پاشي د روپې په واسطه وسو سوچ په خپل ادا کې په ځان خرچ کې نو یو روپې په دې وزرا الله واسع الفضل له علي نه پنياتو مناسبت قصه د مارکه په کړی قصه ابراهيم دا دلالت په سمان په اسمان دی ورته کې خو انفاق نو مطلب دا چې الله په قیامت کې خیر بدلی ورکول شي دا پکې وروسته الله ينفقون مالهم في سبيل الله اوس د خرچونو بحث کوي چې خرچونه څنګه پکار دي هغه چې خرچ خپل مال په لار د الله کې څومره پورونه مان پکو بیا نور پسې کې په خپل خرچونو سي منن احسانات ولا اذن نظر من خو دې نه کنه احسان دا مې سره کړی دي دا مې سره کړی دي دا مې سره کړی دي احسان وایي
او ضرر معنی تکلیف ورکول خپه کول زنګ په ډوډولو شوي زنګ په شیلو شوي زمون پلان کو باندې دا کټ راواله دا ګیډه راواله دا پلان کې کارو کا او دا ثم رفع ترازی ثم لا يتبعون دا فار تفاوت انفاق دی اوچت شوی فترک المن وزاد آغین اوچت شوی تلت نقل کئی عثمان بن عبد الرحمن ولگیدو 100 روپے خیرات کروی ویدو مثل اتدروی اتمی 100 نکورتا 100 عثمان چو فقال علی سوی جهاد من لا جهاد رو دا چا تیاری دی پغزا تبوکی نزرو خانی ورکو بی اقطابها و احلاسها وتصدق برومية ركية برومة ركية يوكو هيري المسلمان نفارا وآي ابو سعيد يدلو ما في صن لا تجدكو دعا كده عثمان نفارا يا رب عثمان رضيت عنه فرضانو زيت خوشالم فما دار يرفع دي حتى طلب الصبا وقوتو لهم اجرهم لا يد پر ثواب دي فنز درباني نبو يرى نبو غمركي قول معروف معلوم خبر يعني خبر سيئ السؤال كي ويا الله يدركي او مغفرت بخشش او درگویر کا غزیاتی وکړو او څنګه خیر وګورئ من صدقاتین د خیراتنا اتوازات او پسیل پاره بزر او الله غنی دی پروا دی حلیم صبر کوونکی په تاخير او عقوبت یا ایه الذین آمنوا ایمان لا تنسوا صدقاتکم مهرب صدقات کل بالمل والعظا احسان او قدر باندې کله دې حکم له لري الناس په شان درشه چې خرج کوي خپل مال د پاره خورن خلکو یقینا سره په الله په ورسته باندې اعتراضك او جوابك ابن عتوية وسط ابن عتوية جلد 432 صفحة المهر الموجز لكل كردي اعتراضات خيرات ما وكرو او خيراتنا زائكيگي چه اشرائط برابر دي شريعة وصر مرگر شي سمعت ونصف فرازين علينا صفحة ثلاث نگي ذكا چه مشهور دارا ان الحسنات يذهبن السيئات نیکل راضی بدل او ان السيئات يذهبن الحسنات كله او قلت اخو اذن الحسنات يذهبن السيئات شو ان السيئات يذهبن الحسنات شو فاعتراض پوشوی نو جوابی راوی چې الله تعالی علم دی چې په کم خیرات کې آینده لپاره من اوضاع کې دي شي نو الله پاک هغه نه قبلای نو گویا کې دا شرط شو نو شرط سره موجود نشو نو خیرات قبول نشو قرطبی پا که دلوی دی ثواب کو شوه دی خو زیادت کاو حدیث کی را دی چې سره د الله په لار خیراتو کې لکه دا اس بچي نو غټیږي نه غانه بلش اضافه ختمش جواب درې کړه کې کله چې کومالو الناس په شان دغه څه چې خلک خپل مالونه د خلکو د خود لپاره ينفق ماله كالذي مشابها بالذي ينفق لا تبتلوا مشابهين الذي ينفق ماله رئاء الناس يا ابطالا كابطال الذي ينفقوا او يقين الناس هذه الله پر رسته باندې فمثله حال دغه سړي د ریاکار کمثل صفوان پشان د هموار کاندي عليه تراب پاره کې خاور دي په اصحاب هواب نو ورته غیر شبيز باران فترکو صلدا نپریدي د کاندر هموار خالی مثال ده کنه دا سړی شو بیا دا کانه شو بیا په کلمه خیرات دغه خاوري په دي دوی په خیرات وکړو باران کو شو شبای سریا او سمات راو هر سی او لا يقدروا على شيء مما كسبوا طاقت لذا خلقوا فيحسي لها غيناج دي کړی اعتراض بیا کوا کالذي ينفقوا کالذي مفرد ينفقوا مفرد ما له مفرد ولا يؤمنوا کی مفرد فمثلوا کی مفرد پدې پوښي نو دلته څنګه جمع کول لا يقدرون دوی د معنا لحاظ ساته والضمير راجع الموصول باعتبار المعنى كسمشي مثلهم كمثل الذي كالقوم الذي كالجيش الذي كالفوج الذي لا يقدرون على شيء مما كسبوا الله هدایت نه کوي قوم کافر دا دریا سمات او شان دا کسانو چې خلک خپل مال نه ابتغاء مرضات الله رفعت طلب رضا الله وتثبيتا او دفاع دکله کولو ولی تثبیت مفعوله شو یا حال شا پداس حالت کې چې ټینګون کې د خپل ځانونه وي او من پکې بعض ځانونه کما چې جنتین پشان د باغ دی بربوتین پلوزه بستان بین شذ من الارض فت کندنرا
خړګي نه دا ځکه د کندې او خړګو میوي خوږی نه دا یو بل بحث دی الله قدرت او عادت دی چې میوه کله خوږوي چې هموار زمکوي د دې غاړې په نور لګي د دې غاړې په نور لګي د دې غاړې سپوږمۍ لګي د دې غاړې سپوږمۍ لګي او دا وبجو د جمعکی د دې میوه خوږه نه نسی لوړ کو نسی اصابها وابن ورسی غیت الشبیز باران مطر شدید فاعتت ورکلی دغه باغ شاله ورکی صاحب دا خلق له وکولها می خپل په معنا مکول زیتونه زیاتو زید د چمتا مولې شي او زیاتو نو تصویر پر تکثیر شو ډېر پہله مصیبها وابن کو نصیحت شبیز باران فتول فيكفيها تول یا طل الذي يصيبها تول ستوي الرزاز مطر موږ ته نری باران وي فونه نری باران خبره پوښوي وطل الرزاز مطر وهو اللين منه مطلب الذي خلق خيراتنا قابل قدر کباران په دې وشینهم کباران په لګ وشینهم په هیڅ حالت کې نه خرابيږي لکه چې اخلاص ته ستړي توګ دی او غیره سره شته نه دا پکې ګوره پاتوان الله پاک تاسو په اعمال باندې کړی دا ټول ترجمه زګو کړل چې بعضی کسانی پرخه کوي پرخه فصل خرابوي ښا ايود احدكم من تكون له جنة من نخيل وعناب تجري من تحت النهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذره الرفاف واصاب اعصار فيه نار فاحترقت دوز جن یو کنستاسو چې دا هغه په دی با او د سره د کجو د انګور دا دوه جنس او د لپاره شریک په لاره داګه نه وو ولی به وی د پاره په دې کې هر قسم له ثابت له به من كل الثمرات هر قسم میوه اعتراض وکاو جواب مخکې باغ د انګورو باغ د کجرو سو هر څه پکې دي کوم وکاس پوښوینو دو جواب دي یا د ثمرات مراد میوه او باغ د کجور هم دي باغ د انګور هم دي نور پکشته او دا نور پکې تبعا دي اصل باغ دي هر قسم پکشته دور مسرات یا ثمر میوه نه دا ثمر منفعت دوی دغه فعال پکې هر قسم پیدا شته خوري په تحفه کوي بچوله ور کوي دوستان مليږي په بیع خرڅي جامع او کپڑے ته کوي هر قسم منفعت پکشته دي ثمرات منافع او کل ثمرات دلته دلته کل د پر تعمیم نه دی بلکې تکثیر دی ډېر می پکې دي لکه څنګه چې مختصر متول وي تلخیص وي نکلا استغراق حقيقي او کله استغراق عرفي وي ډېر واصابه الكبر حال دا د کیسه تر سره بوډا والے دې ټول خبر ما باغ دی او ډېر خبر دی یو خبر شو او سره بوډا دی نور غټل نه شي ګرځي هندستان ته کراچي وغیرہ ته دی شي نور پیسې نشي غټلې مزدوري شي کولای نکده نشي کنه ځامن دی کیول هو په پاو د بچی خو کوم درې نشي غټلې اپا اصابه صار ورسی غیتا اعصار پدې پوری شورلیدون کی هوا د ګولا ورته سوق وای د گیدر واده ورته خلق وای پدې پوری تاویدون کی هوا ورته خلق وای مختلفه نو کله د زمکه نشو کی شکت ته برخیږي د بره په هوا راشي موږ ته ولا وای او کله د لفاظ راځي کته هوا د خپل بندګین چاپیر شورلی په وګو کې چرته ولنه کنه او پاکي ووري تحت رقب باغ دقه سوال کې الله تعالی په دې خبره سوچو نو مطلب قیامت کې براش مثال فرش دغه خدای اخلاق جماع هر څه کړی دي هر څه به او قیامت چې راغی نو هغه ته شي ته دغه مسله دی او حاجت من ډېر زیات دی او ته هر څه خار شي جو اس نه یا ایها الذین آمنوا انفقوا من طیبات ایماندارو هر څه کوي د پاک او حقینا کسبتم تاسو ګټي ما کسبتم الذي کسبتموه ما وصولک یا کسبکم ما کسبتم انفقوا من طیبات کسبکم اوس بل مسله شو زکات تشزیه نو کله په مال د تجارت کې خبره کوو کله په مال د
زراعت کی بحث کوا کله پک عشر دی او کله پک زکات تینو انفقوا من طیبات نو طیبات معنی حلال یا من جیات اعلا دوار کې زه سواد کیم زم په سواد کې دا اصول بوخا دا الکان ولا ماشومان ولا خیراتی به خلق نم ورکول جوار دا ګونډه نه ریګمال بشي نه کې دا خزل مجید راشي زکات ور خیرات ور نو دا خلق خیرات ورکړي کنه نو دا شانتي په دې وته چې خلق خیرات ورکړي نو دا پور تاسو دی خیراتی ورکړي کنه خبره پوښتنه دا پور سره دی نو خیراتی ورکړي نو چې کوم چې خاص نو بس خیراتی ورکړي اکا په زیجو بل په خلق په خبرې کوي یو زنانه ولا ګذره پیر علی ګل جمعه تماسته دې پوښي الله تعالی په راشه دا څنګه چې لري کور هم ته مکه ماسن دا څنګه چل شي په دا سپړیو لا مزارکه چې ما د مور د میچا په ټوټې دی باندې کړه پوښي اکه دا کیسو کتاب درته ما په دې پوښي ناغه تسوي بستان العارفین نه دا خطر شوما دا یو کتاب دی زما سره خو خان اوس هغه درة المسبحین وته درة الناسحین درة المسبحین او دا کیسې چې څوک وایي دا دروغ نه دي خناکی نو چې خناکی نه پای کې قصې میشي کوي موسی علی السلام وینا وکړه یا الله ما تخپل خزاري وکړه ها ځه څنګه الله سره د څه خزانه ګوري د ډوډو دا نیو ډوډۍ ده دا سمې ډوډۍ ده او دا څنګه ده دا ښکار بیا یو جامو دا نیم کمسته دا نیم پرتو دي دا ټوټه ده دا پلانکې ده ټوپۍ دي پلانکار یا الله من تاسو خبرې ده او تاسو ما فهم سور کوم دا ورکوي کنه خبره پوښي دا خبره اگر چې غفته خبره پوښي خو حقیقت هم دقه